بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عظمت جان، تاسو ګورئ اباسین ټي وي. قدرمندو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ملک کې د بېروزګارۍ او د مهنګایۍ شرح د یوې ورځې نه بلې ته سیوا کیږي او غریب ولس د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دی. موجود یم د چارباغ بازار کې. په دې هکله به تپوسونه کوو د دې ځای د ځایي خلکو سره، دکاندارانو سره. نو موږ سره اوسئ. هم دغه شانتي شی چللی دا اوس بل ورځ مونږ پیاز راوړي په 13,000، نن راوړو په 17,000 روپۍ. او دغه شی الوګان دغه دی چې هم په 200 روپۍ دړی ول بیا به مونږ خرڅوله، بیا په 2,500 وشو، په 2,500 هم تقریبا واره نه کوي. په کاروبار یې ما سرپریزه، ځکه اول به ډېره دوکانداري کېده، اوس هر سړی لکه یو سړي به دړی شی وړي اوس کیلو وړي. په دې ملک کې چې دا کوم بحران روان دی، مهنګایي ده او کاروبار نشته. زه په خپله ډریور یم، ما سوزګی راویستی، زما څلورم ورځ زما د سره ټریپ نه یې لګولی. دې خوا که وړو ته سوچ کې خلک سهار مانځله ځي او دا غریبانان خلک په قطارونو کې ولاړ وړو دپاره. دا سیاسي خلک وروره چغې وایي موږ به دا کوو، موږ به د غریب سره ښه کوو، ارزانتیا به دا به دا به په منځ کې چې کله اوټ والي په خدای مې د قسم که بیا صحیح ځان جوړ کړي، مزې کوي، غریب خوار دی وروره. نو زموږ دغه خواست دی چې وروره لکه یو پارټي دا نه چې هر یو پارټي دا لوز او دغه کوي چې زه به ښیم او زه به دا کوم دا کوم. چې کوم یو به اقتدار کې راشي اسلام آباد ته ورسې غریب تېري. نن سبا دونه مهنګایي ده، شیني ګرانه ده، غوړي ګران دي، چای ګران دي، چې څومره د کور مټیریل مکمل ګران دي، اوړه ګران شول. روزګار ورسره نشته په دې ملک کې. بېروزګارتیا سیوا ده، خلک په خیراتونو راولګېدو چې ګورې وروره خپلې ځوانان په خیراتونو پسې به ګرځي، په زکاتونو پسې به ولې په ملک حالات داسې رخ شوي دي. او دا حالات ولې رخ شوي دي؟ زموږ چې څه مشران دي بې ادبي دي موافي یو پارټي نه، خو چې څونه مشران ټول غله دي وروری. او چې د غلو په لاس کې حکومت یې پاکستاني، نو انشاءالله غریب به تباه. فرق په دې تباه په دې چې یو وایي عمران خان غل دی، عمران خان وایي نواز شریف غل دی، نواز شریف وایي زرداري غل دی، او په منځ کې زور عوام ولځي، دوی د یو بل نه نوازګارېږي او خلک دل شو وروره. جی ګرانو کتونکو، تاسو د ولسو او د دکاندارانو خبرې اترې واورېدې چې د مهنګایۍ او بېروزګارۍ نه ډېر زیات تنګ راغلی دی. نو د اعلی چارواکو نه هغه غوښتنه کوي چې موږ ته د روزګار میلو شي، موږ ته د ریټونو کې ریلیف میلو شي، او کومه اوړه چې سرکاري میلاویږي د هغې باره کې هم هغو خبرې اترې وکړي چې نور کله موږ منزله تلو، اوس په اوړو پسې روان یو. نو دا ته دې ټایم اپډیټ چې موږ تاسو سره شریک کړو، او اوس خپل ورور عظمت جان له اجازت ورکوي د یو بل پروګرام پورې موږ سره اوسئ.